أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. سورہ آل عمران. درود شریف وای. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ آل عمران مدنی سورت دی. تلاوت اعتبار سرا دریم سورت اور نزول اعتبار سرا نہاتیایم سورت. سورۃ الانفال نرست نازل شوی. دیتا سورت آل عمران ولی وی ذکر دا عمران دا اولادی ذکر دے پکی. ان اللہ استفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. دا دی عمران نکم عمران مراد دے. عمران دا موسیٰ پلار تے مراد دے وکدے بی بی مریم پلار. دوڑا قول دی. اظہر اور راجح قول دار چی بی بی مریم پلار تے مراد. او دا حق عمران او دا دی عمران پمند کی سمر مسافہ و اتل سوا کال. دا موسیٰ علیہ السلام عمران دا بی بی مریم دا عمران اتل سوا کال مخی تیر سوی. نو دی صورت تا صورت آل عمران ذکر ہوئی چی دا آل عمران ذکر دے پکی دیتا تسمیت للکل باسم الجز ہوئی. کل تسمیہ پا اسم دا جز سروش. سورت آل عمران مدنیتن. سورت مضاف دے آل عمران مضاف الیہی دے. مضاف صد مضاف الیہی نا مبتدا شو. مدنیتن خبر دے گورے. وہی مبتدا دا اور میں اتا عدد مبہم ممیز آیتن تمیز. ممیز سرد تمیز نا دا خبر دہیش مبتدا سر دا خبر نا دا بل جملش. میں اتا آیتن دے گورے ہاں ذکر دادا دی اکثر تمیز سنگئی مفرد مجروری. دیتا مدنی صورت وی. مدنی کم صورتونا کم صورتونا چی دا حجرت نرست نازل شوی آغا مدنی. دامو آئے چی مدنی دیتا وی چی مدینہ کی نازل شوی و مکی دیتا وی چی مکہ کی نازل شوی. ذکر دیر صورتونا داری مدینین بہر نازل شوی و منگ ورطا مدنی وی. الیوم اکملت لکم دینکم دا کم زی نازل شوی دے مکہ کی عرفات و منگ دی آیت تا مدنی آیت وی. تاسی پی پوچھو مدنی دیتا وی چی دا حجرت نروست نازل سوی که مکہ کی نازل سوی او که مدینہ کی او که لارا کی. او مکی صورت آغیتا وی چی دا حجرت نوڑان دی نازل سوی چی ارزے کی نازل سوی. پی پوچھو او دا صورت انفال نروست نازل سوی دے دا راجح قول دے. ولی دلیل پہ سدے دلیل پیدا دے چی صورت انفال کے دا غزوی بدر واقعہ ذکر سے او دے کے دا احد واقعہ ذکر کی. احد دا بدر نرست ہوگا دینا معلوم ہے چی دا انفال نرست. ربط دا دی صورت مختصر گوری دا جلالین خبری ندی خواسی عزت آسو تا کوم
جلالین کې دا ربطونه څوک نه وي او نه پکې خلاصې شته دا دورې تفسیر کار دی خدا زه تاسو ته وایم چې دا څو خبرې ذهن کې کېږي او عبدالله وایي دا به راته وایي د په معنا صحیح شو که جلالین د ویلو مقصد دغه نه دی هر کتاب خپل خپل یو طرز او طریقې کوي جلالین دغه طرز نه دی ربط د دې صورت مخکې صورت سره د غنو وجوهاتو نه دی یو وجه پکې دا ده مخکې سوره بقره کې تخلیق د آدم وشو او د بنی آدم ذکر او شکر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً او یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم او دې صورت کې تصویر د بنی آدم ده هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء او تصویر فرع د تخلیق دا نو ځکه دا غي صورت نه چې تخلیق پکې ذکر او دا غي نه رسته ذکر دویم ربط دا ده مخ کی صورت په ابتدا کې د متقینو ذکر او هدل للمتقین د دې صورت په اختتام کې د متقینو ذکر دی واتقوا الله لعلکم تفلحون التم د متقینو انجام ذکر اولئک هم المفلحون دلتم واتقوا الله لعلکم تفلحون دریم ربط دا ده التپاغی صورت کی اول بیان د صدق د کتاب هدل للمتقین او لا ریب فی او د دې صورت په ابتدا کې هغه بنیادی مسله ذکر کړي چې کوم په کتاب کې ذکر کیږي چې مسله د توحید الله لا اله الا هو الحي القيوم او بیا ورپسې د کتاب صدق بیان نزل عليك الكتاب بالحق گویا کې اول صورت کې ابتدا کې د کتاب بیان او د صورت په ابتدا کې د کتاب بیان سوچو سلورم مخ کی صورت په اخره کې الله ویلو پنصرنا علی القوم الکافرین خدای په کافرانو باندې زمونږ ته مدد راکړي کافران څوک دي الله لا اله الا هو چې دا مسله نه مني چې الله لا اله الا هو پینزم مخی صورت کې د آدم علیہ السلام د تخلیق ذکر او هغه الله پیدا کړو بلا ابن و ام او په دې صورت کې د عیسی علیہ السلام د پیدایش ذکر دی او هغه الله پیدا کړو بلا ابن نو گویا کې عیسی علیہ السلام دا تخلیق عجیب دا مشابه او د تخلیق عجیب د آدم علیہ السلام سره د دې صورت کې د مشبہ ذکر دی او هغه صورت کې د مشبہ به ذکر او وجه د شی په مشبہ به کې اقوای او په مشبہ کې اضعاف او هغه شی چې مشتمل په اقوا باندې هغه احق بالتقدیم نو بقره ذکر په ال عمران مقدمه کړه تاسو په پوښتنه کې نشئ سوشو شپږم ربط دی الته د مؤمنانو دعا ذکر کړي وا د ابراهيم عليه السلام دعا ربنا وبعث فيهم رسولا خدای دې کې پیغمبر راولېږي دې صورت کې د ابراهيم عليه السلام د دعا اجابت ذکر کړي دعا دې قبول شوه لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا الله په مؤمنانو احسان او کچ دي کې پیغمبر ورته راولې کچ ابراهيم عليه السلام کوم پیغمبر غوښته او د کم د پاره دعا کوي تاسو په یو دا شان مختلف ربطونه دي دا علامه بقاعی ذکر کړی دي نظم الدرر کې او الوسی ذکر کړی دي روح المعانی او سیوطی ذکر کړی دي په تناسب الدرر کې موضوع د دې صورت صدا اصلاح النصارى بالذات و اصلاح اليهود بالتبع كما كان في البقره على عكس ذلك
موضوع د دې صورت اصلاح د نصارا او د بذات او اصلاح د يهود د بتبع لکه سوره بقره کې د دې عکسو اصلاح د يهود او د بذات مقصود و اصلاح د نصارا او بتبع دعوت صورت بیان و تفصیل المسائل الاربعه د سلور مسلو تفصیل ذکر کړي اصلور مسلې کمی دي بیان د توحید بیان د رسالت او بیان د جهاد فی سبیل الله او بیان د انفاق فی سبیل الله دا سلور مسلې چې د دې تفصیل ذکر کړي داول آیاتونه نازل شوی دي د نجران د وفد بارکه د نصارا او د نجران یو وفد نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغلی او د عیسی علیه السلام بارکه ور سره مناظره او بحث کاو الله د آیاتونه نازل کړ الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله عالم بمرادی بذالک الله خپويږي په مراد د الله سره بذالک پدیسا پدی الف لام میم کی پدی الف لام میم کی چې د الله کوم مراد او مقصد دی الله په خپويږي موږ په نه پويږي دا د متشابهات نه دي او تاسو ته معلوم شوی دي چې متشابهات باندې د الله نه بغیر څوک نه پويږي رسته براش دا خود متقدمین و مسلک دی و متاخرین و سمناسب معناگانی کری الف کی اشارت دے اعلی و لام کی اشارت دے لطفہو میم کی اشارت دے مجدہو یا الف کی اشارت دے اللہ لام جبریل میم محمد دا وجه میں تبقرہ کی ویلی او کم صورت چې د الف لام میم نشرو شي الف ګورئ مبدا ده لام وسط ده او میم انتها ده الف ګورئ مخارج د کم ځای نه شروع کیږي د شونډو نه کده حلق نه شروع کیږي مبدا والمخارج حلق ده نو حمزه حروف حلق نه ده صحیح شو او لام کم ځای کې ادا کیږي لام وسط ده کنه وسط اللسان او میم دا شفوی ده کنه شونډو باندې دا کی نګوره دا غزنه د شروع کړه داسې جبه ترالی کنه او بدا د جبه سر ترالی داسې نو الف کې وسط دغه د ابتدا ده لام کې وسط ده او میم کې انتها ده نګوره کوم صورتونو کې چې دا درې بحثونه ذکرې ابتدا د تخلیق د انسان او احکام تکلیفیه پکې ذکرې وسط دنیا او د قیامت ذکر پکې انتها هغه صورتونو شروع د الف لام میم نکی کوم صورتونو شروع چې د الف لام میم نشوي نه باغې کې بدادري مسلې ګوري بیان تاسو په پوښتنه دي کوم شته کنه دریوانه مسلې پکې احکام تکلیفیه پکې ذکر دي وسط ابتدا پکې ذکر د هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء او انتها پکې ذکر د قیامت ذکر علامہ محایمی تبصیر الرحمن کی دا دی حروف مقطعات ډېر خیسته او مناسب معناګانې کړي دا بیا ځان لواله دوه جلد کې دعوت صورت مقصد اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشتبل معبود موجود اللہ مگر یو اللہ دے دا دعوت شو دا توحید اللہ یو دے شریک ور سره نشتا ولی اول دلیل عقلی الحی دے دویم عقلی دلیل القیوم دے الحی اللہ معبود دے دا دے دعوت شو دلیل پہ پنمت دا قیاس اقترانی حملی کا دا شکل اولنا ذکا حی دے وَكُلُّ مَنْ كَانَ حَيًّا فَهُوَ مَعْبُودٌ فَاللَّهُ مَعْبُودٌ اللہ معبود لأنه حی وكل من كان حیا فهو معبود فالله معبود تاسو به پوښتنه تاسو باندې بدلته اعتراض واري چې نقضی تفصیلی به وشي په کبرا باندې کبرا دې نه مانم تاویل کل من کان حیا فهو معبود هر هغه څوک چې ژوندې وي هغه به معبود نه موږ هم ژوندې بیا به موږ معبودان لیکن طالب باطل نه مقدمه مې څنګه تاسو به پوښتنه
تاسې به جواب کې د حی نه دا مراد نه دی چې روح پکې ځکه روح په من کې روح ته محتاج الله خو محتاج نه دی حی نه څه مراد دی نو لسمه چې پاره سورۃ الفرقان کې الله د حی تفسیر ذکر کړی دی هو الحی الذی لا یموت دسې حی چر څوک چې معبود دی کته یې ورته تم معبود دی د قشان لا یموت حی نه څه مراد دی چې مرګ په نه راځي ابا موږ خو مرګ راځي کا هغه حی معبود دی چې بچا مرګ نه راځي دا مطلب القیوم قائم دے په تدبیر د مخلوقاتو او هر هغه ذات چې قائم وي په تدبیر د مخلوقاتو هغه معبودی نو الله معبود دے دا د دلیل عقلی شه په نمد قیاس اقترانی حملی شکل اول نزل عليك الكتاب بالحق وانزل التوراة والانجيل وانزل الفرقان دا دو دلیلونه دي نقلی دلیلونه دي په توحید نزل نازل کړه دی علیک پتا باندې یا محمد الکتاب کتاب القران کی اشاره دی خبرې ته کوي کتاب کې الف لام مهدی دی بالحق په حق سره متلبسن روش دی اشاره دی خبرې ته وکړه چې بالحق جار مجرور په اعتبار د متعلق سره دا حال دی د کتابنا بالصدق حق سمانا بالصدق په صدق سره شرقات کې متر صدق او د حق په معنی کې فرقونه کړي ودري فرقونه صدق دې په اخباري په خبر ورکولو د دې کې مصدق لما بین یدی تصدیق کون کې دا کتابونو چې د دې لاسونو دوړان دي قبله يدي لما بين يدي سمانا قبله چې مخکې د دوی نه دي من الكتب دي کتابونه وانزل التوراة ونازل کړه د تورات والانجیل انجیل من قبل مخکې د قران نه هدل للناس په داسې حال کې چې د تورات او انجیل هم هدایت او خلق لرا وانزل الفرقان نازل کړه د دا کتابونه په داسې حال کې چې فارق دي د حق او د باطل په منځ کې وانزل التوراة والانجيل من قبل تنزيل اشاره دي خبره تکای دا قبل مبني بر فتح ده مضاف الیه حذف ده مضاف الیه تنزيل ده قبل تنزيله مخکې د نازل دل د قران نه تورات او انجیل هم نازل کړو هدن دا هدن ته تورات او د انجیل نه حال ده سوال واضح کې چې حال خو حمل بذل حاضر ته حمل د صرف مصدر راځي د جواب کې په معنا هادیه نه من الضلاله په داسې حال کې چې هغه دواړه هدایت کوونکي او د ضلالت نه خدا په معنا د هادیه نه تسنیه شو ذل عالم کو دي کړه للناس خلق د پاره هدایت ومن تبعهما چې څوک د تورات او د انجیل تابعداري کړی هغه په هدایت و عبر دا د په اعتراض دا خلاصه د اعتراض دا تورات او انجیل کې پیل په انزل په افعال سره ذکر کا او قران کې چې پیل ذکر کا او تفصیل ذکر کا نزل دا ولی د جواب کوي خلاصه د جواب دا چې انز افعال دا منبع او مشعر ده په یو کرت کولو سره صحیح شو صدور د ماخذ سره یو ځل او تفعیل چې کوم ده دا منبع او مشعر ده په صدور د ماخذ سره په طریقې د تکرار سره بار بار کول صحیح شو نو قران کریم بار بار نزول بار بار راغله ده نو ته تنزيل لفظ استعمال او دا خو د پتن واحدتن انجیل او د راغلی نه ته انزل ذکر وعبر بهما تعبیر وکړه تورات او انجیل په انزل سره په قران کې په نزل سره چې مقتضی د تکرار دی لانه ما ذکر تورات او انجیل انزل د پتن واحده نازل شوی دی یو ځل په خلاف د قران باندې ځکه یو ځل نه دی نازل شوی کنه په څه کم دریش کاله کې نازل شوی دی ها وانزل الفرقان نازل کړه دی فرقان نسم مراد په معنا د کتب سره الفارقه بین الحق والباطل چې فارق دي په مابین د حق او د باطل کې به حیثیت قانون وسانزل الفرقان دای ولید کتب الثلاثه نه بعد ذکر کا وذکر بعد ذکر الثلاثه د دې کتب نه بعد ذکر کړي یو ماده چې شامل شي ماده صحیفه او زبور ټول ته شامل شي ذکر ټول فرقان اوس د کتاب راش قانون راشي د الله کتاب مسله راشي نو خلق ګډلی شي سمنون کې د کتاب شي او سن منون کې د کتاب شي منون کې د کتاب مؤمنان او نه منون کې د کتاب کافرانه نه ان الذين كفروا کې د نه منون کو خبري
ان الذين قننا کسان کفروا بیاات الله چې کفر کړه پایاتونو د الله باندې القرآن چې قرآن دی و غیر او غیر د قرآن نه لهم عذاب شدید شدید د پارا سخت عذاب الله عزیز الله غلب والا دی غالب علی امری غالب دی په خپل فیصله فلا یمنع شیء سشیب نمانه کوي من انجاز وعیدی ووعدی د پورا کولو د وعید د نه د وعد د نه وې د وعد په پیټنه فرق پکې وعد خزیری ته وې وعید بد ویرول والا زی زنتقام خاوند د بدل اخیستو دی زنتقام خاوند د انتقام دی خاوند د عقوبت شدیده دی ممن دا چا د پر عصا او چې د الله نافرمانی کوي لا يقدروا اس قدرت نه لري علامه چې په مثل د دې عقوبت باندې حد بل ایسو ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم دایت مقصد څه شی دی رد په نصارا او د نجران باندې په مسله د اولوهیت د عیسی علیه السلام هغه ور عیسی علیه السلام الہ دی دیات کې پرد کې عیسی علیه السلام الہ نه دی ځکه الہ به هغه ذات دی لایق په علی شی په لار دی والا په سمازمه کې اسمان کې پی سب پټ نه یو عیسی علیه السلام باندې ټول خبرې پټې یو ان الله یقینا الله لا یخفى علی شی پټ نه دی په دبانی شی په لار دی والا په سما چې پسمکه کې دی یا په اسمان کې دی کائنات په لار دی سره اشاره دی خو شعر موصوف دی په لار دی والا په سما دی په اعتبار د متعلق سره صفت الله نه هیڅ پټ نه دی علمه بما يقو ځکه الله پویږي په هغه سبا نه چې سوا کیږي په العالم په دې عالم من کلین و جزین کو کلی او کو جزئی وخصهما بذکر خاص کړه ما په الارض ولا په سما لان الحس لا يتجاوزهما ځکه زمونږ حس خو د اسمان او د ځمکې نه متجاوز نه دی عالم تک نه بر د اسمان او د ځمکې نه هغه صحیح ذکر کړ چې زمونږ لخکاری او عیسی علی السلام خو دومره علم ورسره نشته نو څنګه الہ هو الذي يصوركم دا دلیل دی الله معبود عیسی نه دی ځکه الله تصویر خلق ته ور کوي پیسې په روح دمدمه د بخېټو ته عیسی دا کار نشي کولای هغه څوک به الهي چې څوک مصوري عیسی علیہ السلام مصور نه دی نو الہ نه دی والذي الله ذات يصوركم چې صورت در کړه تاسو ته په الارحام پر رحم د مور کې کوي پیسې چې سرنګه خوخی من ذکورتن و انوثتن ناریتوم زنانتوم بیاض او سواد وغیرہ ذالک سو کې یو شان پیدا کړی او سو کې بل شان زمونږه پکې څه اختیار نشته چې ورته بیره چې زما دا پوزه دا شان جوړ یا دا غوګونه مې لګ یا دا سترګې مې لګ خېسته یا ورته شاید ګل قاری ته ویل چې زما په دې خټه کې لګ سپین سیمټ واچو دا چل نشته او ته دانش ویلی چلک تور نیل رنگ پکې واچو نیل پکې واچو تاسو په پوښتنه کې به نشته تاسو نه آیا سردار حسین ورته جسمه په کې لګ خټه زیاته به خېده چرچنې خپې دي نګوري الله څومره خسته صورتونه راکړي یا کمایش کای پیاشا دا څنګه د چکای پتاشا تاسو چې څنګه خنا کای پیاشا چې د څنګه خوخی د چې دغه موږ راکړي دي چې د څنګه خوخی دا چې تصویر راکړي حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت قائم شي کوم خلک چې تصویرونه وباسي هغه تبا الله جل شانه دا تصویرونه ورته کی او مخامخ به ورته وي بتا چې خدا زما کار کړی دی خو دې کې اوس روح هم واچوي ځکه ما خو بسیز له تصویر ورکو بیا په مې پکې روح هم واچاو زې تاسو پکې روح پکې څوک چولې او وਹੀ به په دې چې کو به په دې سر له پټو ګروزونه بن کړی او دې خلکو لدی یہ فیسبوک کیانو لبیدا چکی بندی کړی او دی خو به غرزي وزر سي روح پکې واچو شاید ګل قاری صاحب نن تصویر وستو او غار حرا کې د په تصویر وستو د حبشینو د تبو ول زر پکې حبشي کې روح واچو اچھا ولې شي پکې بس دا وهل بجاری موږ به خدای په فضل سره بچی د دی وهل
صحیح ده ایسا ورکم کئی پیسا لا الہ نشتبل معبود موجود الا ہو مگر یو اللہ دے العزیز و دغلبے والا دے پی ملکی پا باچائے کے الحکیم و دے حکمتن والا دے پی سنئی پا تخلیق دے کی اس عیسیٰ علیہ السلام معبود نہ دے ابن اللہ نہ دے صحیح شو معبود نہ دے اس بدی ویلی ابن اللہ سنگا نہ دے عیسیٰ علیہ السلام دا پارا خود انجیل کی دا ابن لپس ذکر شوئے ابن دا ابن دا محبت لپس و اللہ ورطا دا ابن لپس استعمال کرے ہو صحیح شو خدا دا متشابہاتو نہ دے دسی ابن خنوچ کچھ سرے چاہتوی بچے اداکار ہوکا بچے حقیقی خونش خدا محبت نہ یہ محبوب اداکار میں ہوکا لازمی معنی ادا اداکار صحیح شو عیسیٰ علیہ السلام تا کتابونا خدا خلقو دا زمانے دا محاوری مطابق نازل شوی دی کل صحیح شو اور محاورہ کیا سبا یہ بندر محبت دا پارا استعمال دا عیسیٰ علیہ السلام دا پارا یہ بندر پر استعمال شو اللہ توہم دا پا گئی اسمانی کتابونو کے الفاظ متشابہات یا سب محکمات دی دا با نکوئی چھ متشابہات پس انخطی چنانا یہ بنے ورد استعمال کرے دے اللہ ویہو اللذی اللہ غزات دے انزل علیک الکتاب چنازل کرے دے پتابان دی کتاب منہو بازد دین آیاتن آیاتن دی محکمات محکم دی واضحات دلالت واضح دے پمانا مرادا ہن ام الکتاب دا اصل کتاب دے اصل کتاب دل معتمد علی چباغی بان اعتماد کی پھر احکام پا احکاموں کی وَأُخَرُونَ رَآيَاتْ مُدُّنَ متشابہات متشابہات دی متشابہات سمانا لا یفہم معنیان نپہم کی گمانا گانی داغی اوائد سوری لکاول آئے سورتنو دا ابتدا شوا ادھر اعتراض دے وجعلہو دا غیر جواب دے وجعلہو دا غیر جواب دے خلاصہ دے اعتراض دارا چدر دخوائی آیاتونا پر دو قسم دی سم محکم دی اور سم متشابی دی آبل جائے کہ خویویری دی چطول متشابہات دی کتاب متشابہات اور بل جائے کہ اللہ طول محکمات تیری کتاب احکمت آیاتو طول آیاتونا محکم دی تاسی بسوال بانی پوچھ رہی اور دلتا ہوئی بعضی محکم دی اور بعضی متشابی دے جواب کئی آلتا متشابی پا دی معنی سر نہ دے متشابی معنی یو آیت دبل آیت سر مشابی دے مشابی دے اور سر کرا اولتا چھ محکم ورطا ہوئی محکم مضبوط تولا اتنا مضبوط دی کرا اور دلتا محکم متشابی پا بیل معنی سر دے فرق بانی پوچھ وجعلہو کلو گرزوری دی طول محکم پا دی قلد اللہ تعالیٰ کی وحکمت آیاتو بمعنی پا دی معنی چنہ لی سے بی عیب العیب پا کنشتا اور متشابی گرزوری دی پا دی قلد کی کتاب و متشابی بمعنی انہو یشبیو بازو بازا مشابی دی بازی دی بازو صرف الحسن و صدق پا حسن و صدق فاما اللذین بزاو کسان فی قلوبیم چھ بجرون داوی کی زیغن کوگوان دے میلون الحق میلان دے پاکی دا حقنا دا شیدی کمزور ہے سدما بزن کی لگے در اوز دے پاکی نوی فیتبعون دی تابداری کئی مادا سے تشابہ من ابتغاء چھ مشابی وداغی سرا متشابہات اللٹون گئی ابتغاء الفتنتی دا پارا دا لٹون دا طلب دا فتنے فتنہ لٹیلی جوحال ابن پویانو تلی وقون چی جاہلان واقعی پا شبہات کے واللب سی گرد ودیشن کی وابتغاء تاویلی اور لٹی تاویلو تفسیرو مقصد دی متشابہاتو وما یعلمون پویگی تاویلو پا مقصد دی اللہ اللہ مگر یو اللہ وحدو یوازی والراسخون آغا مضبوط خلق چی ثابتی المتمکنون مضبوطی پی العلم پا علم کی مقتدا دا خبر دادے یقولون غیو آمنا بیم گیمان راوڑے پا متشابہ باندے انہو من عند اللہ داد اللہ دا طرف دے ولا نعلم معناه من جاء فمعنا نبويقو كل من المحكم والمتشابه ده محكم والمتشابهين من عند ربنا زمن رب ده طرف دي وما يذكرون نسياتنا اخلي الا اولو الالباب مگر خاندان داخلونو ما يذكر فإبهام ده تاثر ده اصل کے فضال کی يتعزو الا اولو الالباب اصحاب العقول تاسی پدی سے پوری پوچھ دلتا دعوت نسخونا لفظی اللہ بانی عطب دے کہ جملہ مستانے پادا یو قولدار چپا اللہ بانی عطب دے مانا پیدا شی بتاوید نپوئی گی مگر اللہ پوئی گی اور راسخون پہ لیلم کن پوئی گی ابن عباس ویسے دی راسخون پہ لیلم نائم چپا دی پوئی گی اور دیم قولدار چنا اللہ بانی وقف تے
او راسخون په علم دا مبتدا ده او خبر یقولون امن د جلال العلم دا خبره خوخه کړی دا راسخون په نه پويږي صرف الله په پوي او دا ربنا لا تزغ قلوبنا دا مقوله دا ګوري د دوی د قول یقولون دوی وای اذن اذا او من يتبعوا تسکل دوی وګوري هغه څوک چې تابعداري د متشابهات لټون کوي سوای ربنا رب زمنګ لا تزغ قلوبنا مکه گیزونه زمنګا می مایلکه د حق نه په ابتغاء د تعویل سره چې موږ تعویل لټو الذي لا يليق بنا چې زمنګ شان سره دی مناسب کما ازغت قلوب اولئک لکتا چې کاګ کړي دي زړونه د دې کسانو بعد از هدایتنا پس د دینا چې موږ ته هدایت کړی دی ارشد تنا الی موږ دې برابر کړی دی حق تا وهب لنا من لدنك راکی موږ ته من لدنك استاد طرف من لدنك سمانه من عندك رحمتا تثبیتا د زړه کا کلکواله انك انت الوهاب یقینا انت بخون کې ربنا یا ربنا انك جامع الناس تجمع کون کې د خلکو تجمعهم تبع جمع کې داخله لیوم ای پی یوم لام په معنا د پی سره دی واقع ورځ کې لا ریب فی لا شک فی شک پکې نشته چې هغه د قیامت ورځ ده ویجازیهم فتجازیم توجزا ورکه او تبع امرهم کما وعدت بذلک لکتا چې وعده کړی د پدې سره ان الله یقینا الله لا یخلف الميعاد مخالفت نه کوي د موعده د وعده د بالبعث فبعث سره کی التفات پدې کې التفات دی د خطاب نه ګوره انک دا خطاب دی الله ته او بیا ان الله ویل عالم غایبات کی کنه د خطاب واحتمل احتمال لري ان يكون من كلامي چې دا ان الله يخلف الميعاد د کلام د باری نشي صحیح شو کړه والغرض من الدعاء بذلك غرض د دعا نه په دې سره بیان دا د چنه همهم امر الاخرتی سوچ د دې د اخرت کار دی ولذلك سالو دې ته وجنه دي سوالو کده ثبات په هدایت لرينالو ثواب چې ثواب د هدایت ورته ورسي رواه شیخان ابو بخاری و مسلم روایت کړی د عائشہ نه قالت تلا رسول الله صلی الله علیه وسلم هذه الايه هو الذي انزل الكتاب من آیات محکمات الاخره وقال فاذا رايت الذين شکل تاسو ګورې هغه کسان یتبعون چې لټي ما هغه تشابه منو چې متشابه وي د دینه اولئک الذين ده خلق دي سم الله تعالی چې الله نو مولي دي چې دا زایغین دي پخدروهم ځان ته وساته خو چې دا وابیا دا لټي کړ ځان ته وساته ورات تبرانی په کبیر کې نبی مالک على شریع انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خاف على امتي زنه ویرګم په امت باندې الا ثلاث مگر د دریخ خلال د دریخ یونو وذكر منها ان يفتح لهم الكتاب کلو بکر شي دوی ته کتاب هر سره به قران راخلي وياخذه المؤمن مؤمن برخ يبتغي تاويله لټون بکې د تاویل دغه وليس يعلم تاويله نه پويږي په تاویل د الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بهم ایمان را ول کل من عند ربنا ما ذكر الا ولنسيت ناخذ مگر خاندان را قانون الحديث خو څه مطلب باندې بس اخر وخت برا چې قران بر سره را لوي ته ترجمه کوم په قران پوهیږم ته یو امید ده د پنځویران یو امید ماته چا ویل یو کتاب هم نه دی ویل وړي راخسته قران وای ډیر خسته قران ویل چې تاسو پوهیږئ امیان خو دې خبرو نه پوهیږئ نو تاسو په پوهیږئ کړه مومن ګل ورته وای مومن ګل نه مې اورېدل دې ها دې سم نه دی ویلي ماته چا ویل وړي خسته قران وای ډیر خسته ترجمه کیږي قرآن به کتابونو کیږي به سره جامع کیږي به مختصر معنی دا قرآن ویل کیږي قسم کې د مور او پلار مو وای دې اسانه خبرې دي ها وو کنه چې نو کرم دې نو دا د خدای نو کر نه دې د بنده نو کرم دې نه دا بقا ذات قرآن وای چې چا نو کر من له نو کر دا خبرې به پکې درو چری بوه